یو بادشاه د هغه دربار له یو ښځه راله او اواز یې وکړ چې حضرت ما سره ظلم شوی دی. بادشاه وایي څه ظلم شوی دی؟ وایي حضرت ظلم شوی دی چې ما سره زنا کړې ده او د هغه بچی زما په ګېډه باندې دی او زه خلکو ته شرمېږم اوس. بادشاه ورته وایي څوک دی؟ وایي حضرت که نوم یې درته والم وایي ته سزا نشي ورکولی. بادشاه ورته وایي دا څوک دی چې سزا نشم ورکولی؟ بادشاه جذباتو کې راغی وایي که زما اولاد ولې نه دی د پانسۍ دار ته به یې خېجوم، که زما اولاد ولې نه دی دار ته به یې خېجوم. وایي ښه. وایي حضرت ما سره چې چا زنا کړې ده هغه ستا پیر و مرشد خواجه بختیار الدین کاکی رحمت الله علیه دی، هغه را سره زنا کړې ده معاذ الله. وایي بادشاه چې دا اواز واورېده یا په تخت ناست و یا ودرېده ویښته په ودرېده. وایي ته لیونی شوې، مزغو کې ډس شوی دی، دا ته په چا الزام لګې؟ تا تصور کړی دی؟ وایي حضرت زنا یې چې کړې ده وایي په شرع کې د زنا دپاره 4 ګواهان پکار دي. جی 4 ګواهان لرم بلا دلیل بلا ګواهانو جی الزام تهمت نه لګوم، ګواهان دي را سره. وایي پیش کا 4 کسان یې راوسته. سم خیال دی لکه زنا باندې لیدې؟ نه حضرت موږ هغه ستا پیر و مرشد خواجه بختیار الدین کاکی رحمت الله علیه لیدلی دی چې د دې زنانه کور ته به ته وراته موږ دا لیدلی دی. نو چې ته وراته نو څه کول؟ دې سره خو نکاح نه وه، د غیر محرم زنانه په کور کې یې څه کوله؟ خو پته ولګېده چې زنا یې ورسره کړې ده. وایي بادشاه ډېر حیران و، ډېر عجیبه غوندې فیصله راله چې زما پیر و مرشد ما چا نه بیعت کړی دی، نن د هغه دپاره یو مقدمه راغلی دی او زنانه پې د زنا الزام لګولی دی. زما محترم وایي ورته وایي چې پیش یې کړي. چې کله خواجه بختیار الدین کاکی رحمت الله علیه دربار ته راغی د جرم الزام پې ټول وزیران ورته ودرېدل، ټولو وزیرانو ورته سلوټونه وکړه، سر یې ورته د ادب نه ښکته کړه. خواجه بختیار الدین کاکی رحمت الله علیه ورته وایي زما ادب و احترام مه کوئ، زما ادب و احترام ختم شو. ځکه زه چې به دې دربار ته راتلم نو ستاسو د بادشاه پیر و مرشد په دغه به راتلم. نن زه یو مجرم راغلی، ما باندې د جرم الزام دی. د ما محترمو وایي چې کله پیش شو هغه ورته حضرت ستاسو څه خیال دی؟ ما ته خو مناسبه نه ښکاره کېږي چې تاسو نه تپوس کوم، لیکن 4 ګواهان یې ستاسو په زنا باندې پیچ کړي چې د دې په ګېډه کې کوم ماشوم دی د دې پلار خواجه بختیار الدین کاکی رحمت الله علیه دی. هغه حضرت زما د رب په ذات باندې قسم کې دا زنانه په ټول عمر کې ما لیدلي. هغه ته حضرت زه منم ته زما پیر و مرشد یې، زه بادشاه یم، لیکن زه به عدل او د انصاف تقاضا دا ده، د شرع تقاضا دا ده چې 4 ګواهان په زنا باندې موجود شي نو بیا به هغه ته سزا میلاویږي. جی خواجه بختیار الدین کاکی رحمت الله علیه ورته وایي ټیک ته ماله یو شپه مهلت راکړه، یو شپه مهلت راکړه، زه ځم کور ته، بیا صبحی را باندې چې څه جرم او څه دغه سزا را باندې لګې نو ولګوه. و دې چې کله شپې له لاړه کور ته، شپې له لاړه په مصله باندې ودرېدم او جړلې، داسې جړل لکه د ماشومانو چې خدایا ما خو ټول عمر ستا عبادت کړی دی، خدایا دا زمانه کومه ګناه شوې ده ربه چې زه دې په داسې امتحان کې واچولم، خدایا داسې مریدانو ته چې هغه مریدان جرم ګویا چې د هغه په لاس کې هتکړی دي. زما محترمو خدایا که زه ذلیله شم یوازې زه نه دین به ذلیله شي، خلکو به د دین او د علماو د الله والو خلکو نه اعتبار ختم شي. خدایا ستا د غیرت سوال دی. وایي چې کله اوده شو په خوب کې خواجه بختیار الدین کاکی رحمت الله علیه خپل پیر راغی چې هغه په اجمیر شریف کې هغه وخت کې د هغه نوم خواجه غریب نواز رحمت الله علیه. پیر ورته وایي مریده وایي خفه کېږي ولې؟ ځه ستا نه مخکې به زه در رسېدلی او ستا د صفایۍ دپاره زه اعلان کوم، زه به ویم چې دا زما مرید دی او پاک دی. زما محترم چانده کې اخلاص کوي بھرپور، هر وخت میلم مزه نه کوي چې تاسو ته بار بار د منبر نه اواز کېږي چې اخلاص کوي. نامناسبه ده زما محترم، ډېر نامناسبه ده. په خپل ایمان و جذبه باندې د خدای په کور کې اخلاص کوي. زما محترم وایي ځکه دا خبره ځکه کوم چې زموږ شیخ صاحب شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه وایي زه پچې نه ګرځوم، زه پچې په کوڅو په لارو کې نه ګرځوم د خپل جومات لپاره. هغه چې بیان کوي نو خپل مقتدیانو ته وایي تاسو چې راغلي نو تاسو پکې چانده واچوئ، ځکه د جومات اخراجات دا سرکار نه درکړي، دا موته مسلمانان پکې منځونه کوي. زما محترم دا د شیخ صاحب دغه کوم زما محترم ښه ورنه زه اعلانونه نه کوم د چندې لپاره. وایي خواجه غریب نواز رحمت الله علیه خپل مرید ته وایي چې مریده ته اوده شه او صبحی چې دربار ته ځې زه به ستا نه مخکې حاضر شوی. دا ورته حضرت
وی تاسو حاضر سه کې زه د اوس نه دم به د به کې را نشي تاسو زمانه مخکې دی او ما په انتظار کې وای چې صبحی لګېده رڼا لګېده وای دا خواجه بختیار الدین کاکی رحمت الله علیه دربار کې حاضر و چې لږ ساعت یې وکتل شور شو گویا یو غوغا غونته جوړه شوه اواز وشو څوک دی یاره جي د بادشاه د پیر راغلی دی جي د بادشاه د مرشد راغلی دی د بادشاه د استاد راغلی دی جي وای چې کله مجلس راغی خواجه غریب نواز رحمت الله علیه وای حضرت دا انسان بے ګناه دی هغه ورته حضرت زمانم چې ته د پیری نو زمان پیری ته زما د پیری نو ته زمان پیری ته د مرشد نو زمان مرشد د استاد نو زمان استاد حضرت د باندې د زنا سلور گواهان پیش شوي دي خواجه غریب نواز رحمت الله علیه ورته وای که زه ووایم چې د ماشوم ته اشاره وکړم چې دا ماشوم د مور د دیګ نه اواز وکړي چې زما پلار څوک دی نو څه دی خیال دی زما محترمو توجه غواړم ډېره وایي دا ښځه په خندا شوه د ښځې سم وخندل وایي یاره جي زما خیال دی د الزام ستا په دې پیرانو باندې اثر کړی دی او مغزو کې ډش شوی دی معاذ الله اوس ماشوم لا پیدام نه دی ماشوم د ما په ګیډه کې دی اواز به څنګه کوي وایي هغه ورته حضرت که دې وکړل او زه به ومنم وایي چې کله خواجه غریب نواز رحمت الله علیه داسې ګوته داسې کړه د هغه ښځې د حاملې ښځې ګیډې ته ګوته داسې کړه او هغې ته یې وایي چې ته ګواهي وکړه چې د ستا پلار څوک دی وایي خواجه غریب نواز رحمت الله علیه هغه اشارې سره د هغه ښځې د ګیډې نه اوازونه شروع شو چې زمونږ دی د رب په ذات باندې قسم وي هغه رب چې زمونږ سا د هغه په لاس کې ده چې مونږ لا دنیا ته نه یو پیدا زه د مور په ګیډه کې زه دا ګواهي ورکوم چې خواجه بختیار الدین کاکی رحمت الله علیه داسې پاک دی لکه څنګه چې زه د مور په ګیډه کې پاک یم ټول څوک سره سبحان الله چې زمانه ګناه نه کېږي داسې د ده نه ګناه نه کېږي د ماما وایي بادشاه هغه ښځه ونیوله څلور ګواهانو دی سزا ورکړه زما محترمه خبرې مې مقصد د خبرې مې دا زما محترمه چې قرآن کې الله فرمایي چې الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تا ایمان راوړی دی او اعمال صالحه کې نو اعمال صالحه تا په آخرت کې څه کې چې په دنیا کې دې د رسوایۍ نه بچ کړي زما محترمه موږ تاسو دې وګورو چې زموږ اعمال صالحه څنګه دي تاسو وګورئ